وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. د تقوا او د بر په کارونو کې بر ښېګڼې ته وایي چې یو انسان بل ته خیر رسوي، بل ته فایده رسوي. د تقوا او د نیکۍ او د خیر ښېګڼې په کارونو کې یو بل سره مرسته وکوي. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، او د ګناه په کارونو کې، د ظلم په کارونو کې، په نارواو کارونو کې یو بل سره مرسته مه کوئ. یو سړی واده کوي، ډمان راولي، نو تور ته کټونه مه سموه. ته څه کوې؟ د ګناه په کار کې تعاون مه کوئ، د نیکۍ په کار کې تعاون وکوئ، د خیر په کار کې تعاون وکوئ. د ګناه او د ناروا په کار کې تعاون مه کوئ. چې څوک د ګناه کار کوي او تا نه تعاون غواړي، د نر مسلمان غونې ورته ووایه چې دا کار د ګناه دی، د الله او د الله د رسول د قانون نه ته خلاف کوې، په دې کې زه تا سره تعاون کوې نشم. شف شف مه کوئ. مسلمان خبره وکړئ، ساده خبره ورته وکړئ چې زه دې کې تعاون نشم کوی، دا خو ګناه ده، زه پکې ګناهګارېږم، ستا دپاره جهنم ته نشم تللی، دونه تکړه نه یم. صفا ورته ووایي، نو بیا به خلک ګناه باندې اقدام نه کوي. نن موږ دونه بزدله شوي یو، موږ کم جرأته شوي یو، او دا بد اخلاقي ده چې موږ کې راغلې ده چې چاته نشو ویلی چې دا کار د ګناه ده، چاته نشو ویلی چې دا کار د غلط، چاته نشو ویلی چې دا کار د خلاف شریعت دی. او دیم مه کوه او ما نه هم پکې تعاون مه غواړه، او که ما نه پکې تعاون غواړې نو زه خو مسلمان یم، نو دې کې تعاون نشم کوی، دې کې زه تعاون نشم کوی. دا د ایمان برخه ده. راځئ دا وعده خو ما سره وکړئ، الله سره دا وعده وکړئ چې دغه یو خوی خو ځان کې پیدا کړئ چې د ګناه په کار کې، د غلطۍ په کار کې، د بدۍ په کار کې څوک درنه مرسته غواړي ورسره مرسته مه کوئ، نه کوم در سره. دا وعده الله سره کوئ که نه کوئ؟ جرأت ځان کې پیدا کړئ، ښکاره خلکو ته ووایئ چې دا کار د غلط دی، دې کې زه تعاون نه کوم، دې کې زه مرسته نه کوم. او حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي بې عقل سړی هغه دی چې د بل سړي د دنیا د سمولو دپاره خپل آخرت خرابوي. ګټه هغه کوي، دنیا د هغه سمیږي، او آخرت ستا تباه کېږي او آخرت ستا بربادېږي. بل ادب دا دی چې مسلمانان به د ملګرو او دوستانو غوندې ژوند تېروي په خپلو منځونو کې. قرآن کې الله فرمایلی سوره توبه 1 نمبر آیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنان سړي او ښځې یو د بل دوستان دي، مخکې راغلي ورونه دي، دې کې راغله دوستان دي، نو دوی به د ورونو غوندې او د دوستانو غوندې به په خپلو منځونو کې وخت تېروي. یو بل ته به د دوست په سترګه باندې ګوري، یو بل ته به د ملګري په سترګه باندې، د ولي په سترګه باندې، د کومک کوونکي په سترګه باندې، د ناصر او د مددګار په سترګه باندې به یو بل ته ګوري او ژوند به تېروي. بل ادب دا دی چې ته په اسلامي ټولنه کې اوسېږي نو د نیکۍ حکم به کوې او د بدۍ نه به منې کول کوې. سترګې به نه پټې چې زه چې کوي خو کوي منو، نه، دا ستا مسؤلیت دی چې بدي وینې په مناسبه طریقه باندې به بدي مخه نیسي. قرآن کې الله فرمایلي مؤمنانو صفت الله بیان کړی یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مؤمنان د نیکۍ حکم کوي او مؤمنان د بدۍ نه منې کول کوي. خپل اولاد ته، خپل زوی ته، خپل لور ته، خپلې ښځې ته، خپلې کورنۍ ته کم از کم د مانځه حکم، د نیکۍ حکم، د بدیو نه منې کول. کلي کور کې محله کې څوک غلط کار کوي، بد کار کوي، هلکان خطایانې کوي، غلطیانې کوي، هغوی ته ویل پکار دي چې داسې مه کوئ، دا منې دي، دا ناروا دي، الله دا منې کړي دي. د نیکۍ حکم کول او د بدۍ نه خلک منې کول دا د مسلمانانو کار دی. دا خوی ځان کې پیدا کوي او دا فرض دی په تاسو باندې چې د نیکۍ حکم به کوئ، بدۍ نه به خلک منې کوئ. ګوره موږ مسلمانان دونه قمقل شوي او بېوقوف شوي وو، په دې کوڅو کې خلک ګرځي مونځ نه کوي. یو د کلي سپین ږیری او حاجي صاحب کوڅې ته ونه وته چې هلکانو ته وایي راځئ مانځه ته، دا نه وایي، خبر هم نه دی. بیا چې یو هلک مانځه ته راشي او د هغه خوله نه وي، هغه ته بیا ټول حاجي صاحبان پکاري، خوله نه لري نماز میخواني، و کور دې وران شه، کور دې ړنګ شه، چې مونځ نه کوي هغه پسې نه ځې، خپل زوی دې مونځ نه کوي نه راولې. کلي محله کې په سوونو بېلمازه هلکان دي، هغه ته څه نه وی چې کوم هلک مونځ ته راغی هغه خوله نشته، هغه هم شړې، هغه بېرته شړې. دا جهالت دی او دا په دین باندې نه پوهېدل، اسلام باندې نه پوهېدل،
قرآن او په دین باندې نه پوهېدل دي نو ځان پوهوه په خبره باندې نیکي او بدي پیژنه غلطي پیژنه چې دا څونه غلطي ده او دا څونه غلطي ده غلطیو کې موازنه کوه بیا د هغې نه پس د نیکۍ حکم کوه او د بدۍ نه خلک منع کوه موږ ټول کارونه سرچپه شوي زموږ ټول کارونه غلط شوي وړو شیانو باندې سخت گرفت کوو او غټ شیان چې څوک ماتوي هغې باندې موږ گرفت نشته هېڅ گرفت نشته ملایانو سره د خلکو جنګي سنتو نه پس دعا دې وکړه او د فرضو نه پس دې وکړه نه سنتو نه پس دعا کول ضروري دي او نه د فرضو نه پس دعا کول ضروري دي پیغمبر علیه السلام نه د سنتو نه پس دعا کړې ده او نه د فرضو نه پس دعا کړې ده فرضو نه پس که دعا کړې ده یوازې یې کړې ده یوازې ځان ته دعاګانې کوه خو که کوم امام سنتو نه پس دعا وکړه لازم یې نه ګڼي ضروري نه ګڼي کله کله پرېږدي نو خیر دی ګناه پکې نشته که کوم امام فرضو نه پس دعا وکړه ضروري نه ګڼي لازم یې نه ګڼي کله کوي کله یې پرېږدي نو حرج پکې نشته دعا د دعا ښه کار دی حرج پکې نشته خو که ته په چا باندې د فرضو نه پس دعا فرضی په چا باندې د سنتو نه پس دعا فرضی او لازمي کوي پې باندې او کوم ملای نه کوي دا وابي دی بس اورېدلي دي چې دا وابي دی په ډوډۍ خوړلو به نه پوهېږي او په ملایانو باندې به فتوې کوي چې دا وابي دی او دا نه دی هلکه ته خو د لمونځ تېر که ځه لمونځ دې صحیح نه وي په دین نه پوهېږي قرآن نه خبر نه وي دین نه خبرې نه وي حدیثو نه خبر نه وي فقه نه خبر نه وي لوی علماو باندې او د مدرسې نه فارغ عالمانو باندې شهادتنامه لرونکو عالمانو باندې چې 8 کاله 10 کاله هغوی مدرسو کې سبقونه ویلي 10 کاله 10 کاله تدریس کړی قرآن او حدیث خلکو ته بیان کړي یو جاهل امی یو بېدینه سړی یو خپل هغه سړی چې نه به یې ښځه پرده کوي نه به یې لور پرده کوي نه به یې زوی مونځ کوي خپله به چېرته د ریاکارۍ دپاره او د دوکې دپاره به جومات ته راځي یو لوی عالم ته به وایي دا وابي دی بس خلاص ولې چې د سنتو نه پس دعا ونه کړه کوم کتاب کې دي چې سنتو نه پس دعاګانې کوئ وښیه ما ته ځه که چا وکړه کړي به یې که چا نه یې کړي نه به یې کړي دا فرض نه دي ضرور نه دي او که ته خلکو باندې فرضی او خلکو باندې لازمي کوې نو دا خو بیا ګناه کېږي ته ځان ته شریعت جوړی خپله شریعت جوړی خپله دین جوړی الله دا دین او شریعت نه دی جوړ کړی تی جوړی نو علماو نه دین زده کوئ علماو ته دین مه ښیې ټوله ورځ دوکانداري کوې ملی او ګازرې خرڅې او چې کوم په کتاب باندې ټوله ورځ پروت دی ته هغه ته دین ښیې او خپله کوې څه پوهېږې څونه علماو نه دین زده کوئ علماو ته کښېنئ چې موږ ته وښیې علماو نه زده کوئ علماو ته دین مه ښیې ملا سره به جګړه اچولي لونګي نه داري که لونګي وه که لونګي نه وه مونځ کوه مونځ فرض دی مونځ ادا کوه مونځ 5 وخته کوه د چا کالیو سره د غرض نشته چې کالي تور دی او که کالي سپین دي مونځونه کوه